الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. دا د نن په کورس کې به ان شاء الله العزیز یوه جمعه که درس کوم. دا مختصر کورس دی د لمانځه، په دې کې د لمانځه فرائض، واجبات، سنن او مستحبات، او بل طرف ته د لمانځه هغه شیان چې هغه په هغه باندې لمونځ مکروه سي، د لمانځه مکروهات او د لمانځه فاسدات لمونځ فاسدوي، د دې ذکر به ان شاء الله العزیز. او دا ډېر اهم دی دا کورس چې هر مسلمان نری که ښځې دا زده کړي او خپل لمونځ یې صحیح سي. زه په وضاحت باندې ان شاء الله العزیز کوم دی نن تیله هغه د لمانځه چې کوم فرائض دي هغه درښایم. په لمانځه کې د نني شپږ فرض دي او تر لمانځه له مخه بیا 8 فرائض دي او هغه ته شرطونه وي. 8 شرطونه اول واره مکمل کول، له هغه څخه وروسته بیا انسان پر مصلی باندې دري بیا به لمونځ کوي. هغه 8 شرطونه دا دي. اول شرط کوم دی، الله تعالی فرمایي فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق. الله تعالی حکم دی چې اودس وکړي. نو اودس چې دی هغه شرط دی د لمانځه دپاره. که اوبه نه وي بیا به انسان تیمم کوي، یعنې په یوه حالت کې هم انسان په یو عذر ځان نشي خلاصولی. اودس یا تیمم دا شرط دی د لمانځه دپاره. دویم چې کوم دی هغه پاکي ده د بدن، د کپړو او د ځای. د بدن پاکي دا دویم شرط دی. دریم شرط د کپړو پاکي ده، وثیابک فطهر، الله تعالی حکم دی کپړې صفا وساته. او څلورم شرط هغه د ځای صفایي ده چې پر کوم ځای باندې لمونځ کوي. او پنځم شرط د لمانځه چې کوم دی هغه بدن پټول دي، ستر پټول دي. د نر ستر چې دي له نامه لاندې بیا تر ګوډنو پورې، ګوډنې هم کې شامل دي، په دې کې به یو ځای هم نه ښکاره دا به پټ وي. او ښځه چې ده هغه ګرد ستر ده، دې ګرد بدن به پټ وي په لمانځه کې، غاړې به یې پټي. او سوا له درو شیانو څخه الا ما ظهر منها، چې هغه مخ، لاسونه او پښې، دا په لمانځه کې ښکاري یو مسله نه ده. او شپږم شرط چې دی د لمانځه دپاره هغه مخامخ قبلې ته درېدل. اووم شرط نیت کول. او اتم شرط د وخت پېژندول دي. د دې ګردو ذکر الله تعالی په قرآن کریم کې کړی دی. فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام، قبلې ته به مخ ګرځئ، الله حکم کړی دی. لمونځ پر وخت باندې کوې، وخت به تا ته معلوم وي، او دا شرط دی. او حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي د نیت په حواله باندې انما الاعمال بالنیات، هر عمل چې کوم دی هغه پر نیت باندې دی. ستا څنګه نیت وي د هغه عمل به دغسې به دار و مدار د کار هغسې دی، د عمل هغه پر نیت. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه یوه خبره ډېر واضح کړې ده چې نیت د عبادات دپاره فرض دی، شرط دی. چې کوم یو کار عبادت وي لکه لمونځ، زکات ورکول، حج کول، چې کوم عبادات دي د عبادات دپاره نیت کول شرط دی. اودس دپاره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیت نه دی فرض کړی، نه دی شرط کړی، په دې وجه چې اودس په خپله هغه عبادت نه دی، بلکې د لمانځه دپاره، د قرآن دپاره، د طواف دپاره، د دې عباداتو دپاره دا یو واسطه ده، ذریعه ده. نو په خپله چې دی اودس عبادت نه دی، نو ځکه په اوداسه کې نیت فرض نه دی. دا 8 فرائض دي، شرایط دي تر لمانځه له مخه. اول یو اودس کول، دویم د کپړو صفایي، دریم د بدن صفایي، څلورم د ځای صفایي په کوم ځای لمونځ کوي، پنځم ستر عورت، ښځه به ګرد بدن پټوي، سوا لاس مخ پښو، او نرغه به له نامه لاندې تر ګوډنو پورې. شپږم شرط هغه چې دی مخامخ قبلې له درېدل. اووم شرط نیت کول. اتم شرط د وخت پېژندول. دا 8 شرایطو څخه وروسته اوس به پر مصله باندې درې، اوس به لمونځ کولی شي. اوس پر مصله ودرېدلې، په لمانځه کې د نني بیا 6 فرائض دي. اول فرض چې کوم دی اول الله اکبر دی. دوه شیان، یو لاس پورته کول دي، یو الله اکبر الفاظ ویل دي. دا الله اکبر الفاظ ویل چې دي هغه فرض دي.
او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تحریمها التکبیر و تحریمها التسلیم. تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. نبی علیه السلام فرمایي په لمانځه کې سړی ودرېدل بیا نو خوراک شاک خبرې کول ګرد حرام دي. دا څه وخت داسې سړي الله اکبر وویل بیا دا شیان حرام دي او بیا کله سلام وګرځول بیا د دې وروسته بیا دا بېرته بیا حلال لمانځه په دوران کې ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام له دې حدیث مبارک څخه ائمه کرام دا خبره اخیستې ده چې دغه حدیث د دې آیت تفسیر دی وذکر اسم ربه فصلى، یاد کې د رب نوم بیا لمونځ کوي. د دې آیات په تفسیر کې دغه حدیث دی. نو ځکه ائمه کرام الله اکبر د لمانځه په شروع کې دا فرض ګڼلی دی، دا فرض دی. نو اول الله اکبر فرض دی په لمانځه په شروع کې، دویم ولیاړه په ولیاړې لمونځ کول فرض دی. یو که د یو چا عذري مجبوري اضطراري حالت وي، لاس پښه یې پرې پښه یې ماتې ولیاړېدلی نشي، هغه یو عذر دی. دریم فرض چې کوم دی هغه قرآن ویل په لمانځه کې فرض دی، قرات ویل فرض دی، 3 آیاته کوچني یا یو لوی آیات ویل دا په لمانځه کې فرض دی. او څلورم رکوع کول فرض دی په لمانځه کې، ورکعوا مع الراکعین، الله وی رکوع کوي له رکوع کوونکو سره. شپږم دواړه سجدې فرض دي په لمانځه کې، 2 سجدې دواړه سجدې فرض دي. او شپږم فرض په لمانځه کې درینې اخیره ناسته ده. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما ته التحیات او شهادت د دې تعلیم دا یې ور وښو، زده کړه یې ور وکړه، بیا نبی علیه السلام ورته وویل اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک. چې کله تا دا کار ناسته ده وکړه نو بیا ستا لمونځ پوره دی. نو ځکه ائمه کرام چې دي دا فرمایي د لمانځه په اخره کې چې کوم ناسته ده یو په دا مابین کې ناسته ده، هغه ناسته چې کومه ده هغه واجب ده، اخیره ناسته چې ده هغه فرض ده. نو دا شپږ دننې په لمانځه کې فرض دي. اول الله اکبر ویل، دویم ولیاړه، دریم قرات ویل، څلورم رکوع کول، پنځم سجدې کول، شپږم اخیره ناسته. دا بیا په لمانځه کې دننې فرض ده. دغه شپږ فرضو ته رکنونه وي، هغه مخکې 8 سي هغو فرضو ته شرطونه ویل. د 8 شپږ د 14 نو 14 فرایض دي د لمانځه دپاره. د دې زده کړه ډېره اهمه ده. په دې 14 کې که یو پاته سو د دې سړي لمونځ نه دی سي، د دې ښځې لمونځ نه دی سي، بېرته به بیا له سره څخه لمونځ کوي. الله تعالی د زده کړې توفیق موږ ته یې راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.